حدیث شریف مفهوم دی کله چې یو مړی په قبر کې کېښودلی شي نو دلته ګاونډي قبر وال چې دی هغه آواز کوي وایي افسوس دې وي په تا دې وي تا خپلې اوږې زمونږ جنازو ته راکړې په خپلو اوږو دې مونږ راوړو دې قبرستان ته زمونږ دا مرګونه تا دپاره عبرت نه شول ستا دپاره نصیحت نه شول افسوس دې وي په تا باندې وي چې ته هم مونږ پسې خالی راغې حضرت داود تائی رحمت اللہ علیہ فرمائی دی دنیا دا اگدو اگدو امیدون نہیں فرمائی دا ہر گناہ جڑ دے دا ہر گناہ جڑ دے سنگی امیدونا پا پختو کے دے پہ پوئی کون پا سادہ الفاظوں کے یارا چے وادو کم بے با گیرا پریک دما یارا چے حج تلاڑ شما بے با پینزٹے ما منز گزارا ہے جوڑ شما او چے حج تلاڑ شی سوائی و یارا بس جنت خو میو گٹ لو در چه دا دنیا را غونډه کما اوس بیا په دنیا پسې والله هغه کس تاسو وګورئ ټول نه یادو خو 70% زمونږ په دې معاشره کې هغه حاجیان صاحبان خفه کېږئ ما چې دوی راشي نو بس جولۍ ورته خوره کړي مخکې په لاسو غونډې بیا په جولۍ باندې را غونډئ حالانکې دی خو اغزي ته لاړو په کار دی چې دی دنیا نه نورو هم بې رغبتې وکړي خو افسوس علامہ اقبال فرمائی رہ گئی رسم آزاں شوق بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی نن صرف او صرف مون مسلمان محدود یزان دے پارا دا وګورا د خدمت موقع مونږ ته میلاو شوې د غمخوارۍ موقع مونږ ته میلاو شوې مسلمان په غم کې شریک کېدو موقع مونږ ته میلاو شوې هر سړی د خپل ګریبان ته وګوري چې ما د خپل مسلمان ورور څومره خیرخواهي کړې ده په دې کې ما خو داسې نه دي کړي چې 150 روپو پیاز مې په 300 روپۍ خرڅ کړي دي ها بیا به څه وایي یاره بس الله دې معافي وکړي ډېره غټه مهنګایي ده الله دې معافي وکړي دا خو هر څه مونږ خپله کړو اللہ تعالیٰ خو بندگانو داسې نه وایي چې تاسو دا وکئ دا وکئ او دا وکئ الله خو بنده ته وللعباد افعال اختیاري الله بندگانو ته افعال اختیاري ورکړي دي کسب یې تعالی درکړی دی ما عزت مندو داسې نه دي کول پکار انسان زندگی چې دی انتہائی مختصره دی امام حسن بصری فرمائی اے دی اللہ بندہ دیتا جن څه شی دی فرمائی صرف فقط 3 ساګانې دي 3 ساګانې ستا زندگی څه شی دی 3 ساګانې دا 3 ساګانې دي څه شی فرمای ایوه دې په خېټه کې دی ایوه دې په دې تعلق کې دی او ایوه دې هغه سا دی چې له خولې نه دې ووتله فرمایی ستا انسانا زندگی دومره مختصره ده فرمایی دا پته نه لګي چې دا کومه سا د خولې منځ کې ده چې دا به ته مکمله کړې او دا بله به پسې را اوچته کې که به یې نه کړې اوچته او ته بیا هم د عیش و عشرت او د لویو لویو امیدونو په غرونو باندې ناست انسان حقیقت دی